منکر نظر لیکن فائدہ کو مندر پر کیا سنگی ثبوتی بدلی قطع شریف منکر کا داخل ہو یہ فرمائی چھے بابو کیف الاشعار للمیت اشعار دا بڑی دا سنگر اشعار سے طویل لکھے گی اشعار اغا جامع دا بڑی دی ویختو سر لگے بدن سر لگے وانا سے د سړي د پاره مسنون درې جامې د کفن یو د کمیس وای یو د ریزا او یو بل د ازار کمیس دا ګنډلې کمیس نه دا ګنډلې او کمیس ته وای د دې ماره نه واخلا تر دا کعبین نه یو څلور دې پورته د رکبتین نه لاندې او د کعبین نه یو څلور دې پورته نصف الساعه دا کچ یو ټوکړه کچ کی دمیان کی سورې وباسي دې مخه بارے دی ورواچي نو نیمه تلاندې او نیم په لستوري پکې نه ونګرځي تیرې وجود یې پټش دا کړ او یو له پاپا وېدا دا یو چاند وسه درو د دې ټول دومره چې د سر نه ولې شو چي زیات کېدل دی او د خپل نه ولې زیاتي چې شله اخر ولا وکړ یو لیک د سر نه زیاتي چې ول ته وکړ یو لیک د خپل نه زیاتي چې ته وکړ او دا کمیس کو یو ته برابر یو ته لاندې او دا اذا او دا دومره یو بل باندې وای پتا خاندار کوي او چې هغه په یو بل لاول بخې طرف وای خې طرف وای بیا په کې سره وای دا نه یو بیا خې طرف دی بل طرف وای نو خاصه په دې باندې راوای او په طرف ته پورته او شان طرف ته دا د سړي کمیس او کبل فرض دا 300 به نه غریبانه دوی کله نه یو کافي او خدای مستون دي او سپین کفن مستون دي او په هغه لیکلي دي هغه جامه په کفن کې مستون ده چې په جون کې د لکه استعمال کوي نو په یو ځل کې وشه په پاکستان ولا نو به کار خپل نه چې په جون کې د کوم خپل خپل استعمالونه او د خدای پینځه توګه یو دغه کارسته دا ما چې کوم د خلک راپاتې او یو یې رضا یو یې ځان دا درې د خدای دی د سره د خدای وسره یو 200 به نور زیاتې یو صوبه دا ولا په دې سینا باندې راځي دا ځانانه د سینا باندې په دې سینا د پاسه یو صوبه واچي او بل څه ځان باندې هغه ولې په خیرانو باندې ورواچي نو دا خدای پینځه ټوکړې شوې او د سړي درې دا قانون شو اصل کې زمون خلک کفن ډېر وروړي زیاتې صادرونه پکې وپاسي مارغان وروړي زیاتې دې هغه کفن څو باندې دې څه ضرورت زمون په وطن کې د خلکو نارینه چې مړی وړي په کټ باندې شي صادر ولا واچي ضرورت یې هیڅ ضرورت نشته انته د فرضي لپاره چې هوا ده او دا کفن دې باندې شي یو ساده په اچي ما چولې شي چې خخې بیا به درکې او زموږ په وطن کې یو شي صادر یا تو او د پاتې په آیت الکرسی کې شي دا نه دی پتا په هغه څه پیدا نه ورته بل دا قرآن تذلیل پکې راځي بیا دې او سره ولا تخوه چول تخوه قرآن چول ګناه نه که سړی د قرآن آیت راوړي چې پارا او چې له تخوه کې نه څونه باندې دا تخوه ولا چولي او باغې د الله نو یې د دې د صفاتونو دا ساده ما شوه ها دا ګناه ده دا پینځه سودې د خلې او درې سودې د سړي دا پښتون څه پاتې خلې زموږ زرانه واجبه دي هغه شي کله چې شي نه پکې بهترین صوبه د سلو او د خلو د پاره
دا سپینه جامه ده البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم او كما كان عليه السلام وكيف الاشعار الميت قال الحسن الخلقه الخامسه حسن بصري وي پینځمه ټوکړه د خدای د پاره د سړي د پاره نه ښه پینځمه ټوکړه د خدای د پاره تشد بها يشد بها پوری تړي پاره یا تشد د خدای دی تړي بها په دې الفخذين وروري کې دی وته اضافه کوي زنانه په کوي په دې ورونو او په دې کوناکو په دې ورواکي تحت درې کمیس دلان درع کمیس ته وې د کمیس دلان په ورواچي ورپسې اشاره وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا الله بن قال من مجد ان اي ربه كان يوم يسير فرجاء ثم رضي الله عنه يا رسول الله قال لنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الرسول انها فلا تدركه فحدثتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خطر انصار من الاشياء لا لا ارسلون تبعات فرز النبي عليه السلام قدر على بصري تبادر ابنا لها سبقت کو زویتا زوی پس رات چا وته زوی ما پنا جوړلې نو تیز روانه وا او په لم تدرک زوی را لاندې را زوی مرشد وحدثتنا منتبه او حدیث وی داخل په محمد نبی السلام او من داخل الله قول زینب بار بار دې نو یختلنها ثلاثه او خمسه او اكثر من ذلك رأيتنا ذلك اکثر بدرونه پاجيږي پینځه دله کپاغي پورا پاج هوا او یې را پنا تکه بما يوصل وجعلنا في آخر الحين بالآخر كافورا او چې پاس ما خبر کې قال فلما فرغنا مستخفل لك تحقق بالله مناسن الله او سوي وي يا شعرنا هذه مناسبة شعار دور الله بالصوبة ولم تزد على ذلك أم عتيدة دينا زيادة خبرنا ذاك لم تزد أم عتيدة دق حديث مستوي لباس ولا أدري أي بناته إذا پیغمبر کما لوروا لیکن دینه دوی کما یا وا دا زینب بنو روایت کې راځي وزعما ایوب وی اشعار کشری والفتنها فيه ذلك كل رختلی شي موجودي ولا واچوا وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤلم ولا مو على نتيجة شريف فجن له وي فجن له ولا نبي والزفاف في واجه وجه السر وجهه ها او دې کې پرون ما مسله وې ها زو څه پته شه وبه قال حدثنا قال حدثنا سفيان بن شيخ بن بن عمرو بن رضي الله عنه وقال قال في تسميه صلى الله عليه وسلم وقال والتماويل وكذا دغه ظفر معنا التفرون معنا ما کړو چې ثلاث ظفایر دا حدیث کې راځي ها عن سفيان نافيه ځان لا قرنه في طرف او بل طرف ته استزان ځان ها بعض يقال هذا اصل کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ راځي موږ چې دین بوله او فراواله خدا معلوم چې په جواز او عدم جواز کې خبر نه فاولا او غیر الله كذا شابتي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثنا رضي الله عنه تقيم حديث في شابه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في هذا ذكر قولنا وشيئا من تأثر فيها فلأصلنا فآذنني فلما فرغنا أذنه فقاتلنا حقه وقالنا جعلها فلا تقول وأتيناها خلفها وأقولنا فيها والبيت للكفاني وبه قال حدثنا محمد بن قال قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة هي بالدين لكفان دفاع عن عائشة مستحب لها رضي الله عنها نور جامع مرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من ثلاثة وفي من يسجد من سحرية في كتب من الذي يعترض ولا يعلم باب الكفر مولانا سی یو رسول چې کوچې شان اختلاف ادا چې په دې کې کنيشتا او کنيشتا نو په دې ځای مو ثلاثه درې واړه قوی د خلیفہ فيه درې ساده او په دې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو کنيشتي او خلیفہ ځان دې په موږ ساده یو کړی هغه درې واړه ساده نه دا د مستدل دي اذا نبی السلام وفنا في ثلاثه اصواب يمن کې یو سپین سحولیه لا سحولیه او خاصه په یمن کې ایسه نسبت او من کورسو په زمانه چې نقطه خامسه چې وکړه دا خامسه سپین مالش
نو څو مسلې معلومې شوې یو دا چې سپینه دویم چې څه معلومه شوه د خامتار او دویم چې څه معلومه چې درې سوې ليس فيها قميص ولا عمامة نه پکې قمیص او نه پکې عمامه دا نه ثلاثه مستدان او مولانا صاحب زمون حدیث پکې شته جابر بن سمورہ روایت دی جابر بن سمورہ او ابن عدی په کامل کې راوړل او الفاظ سری كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اصواب قميص وإزار ولفافه وذكر هغه کې راځي قميص وإزار ولفافه او دې کې راځي چې له محشد هغه لیکل هذا حديث محشد لیکل دی حديث جابر بن سمورة فإنه قال كفن رسول في ثلاثة أصحاب ما تيار فيه قميص وإزار ورواه ابن أبي عدي في الكامل ويجي بخبر نو دې سره ورته سره تعارض راغست څه دوه خبرې دي یا به ترجیح کوم یا تطبیق د ترجیح ورکه هغه ځکه ملایي چې هغه مثبت دی او دا نافي دی او قانون دا چې د مثبت او د نافي په منځ کې تعارض چې ممکن ترجیح ورکړو مثبت لا خلاص شو او که تطبیق کې موږ وایو دې کې کوم قمیص راغلی دی چې قمیص هغه نه ګڼل کېږي او چې دلته ویلې فيها قمیص دا هغه قمیص چې بدل کوم مخاط او ګڼل شي مخیط او ګڼل شي هغه مراد دی ليس فيها قمیص متعارف عموما اطلاق دا الفاظ صحابه معانی باندې کېږي چې کوم متعارف دا قمیص د مراد کوم قمیص په اړه کې لکه وای متعارف قمیص چې ګڼل شي د ټونې پکې او ګڼل شي مخیط او طويل کې ليس فيها قميص اي مخيط قميص عرفي او انت چې وي قميص ولا لفافه اغا ما ګڼل غیر عرفي قميص د تطبیق راغی او که تطبیق نه راولي هغه مثبت دا نافي دي مثبت له تطبیق ورته ولا امامه امامه شيري ولې د ټول علماء اتفاق دي چې د امامي متعلق چیرې امامه په کفن کې داخله نه سړي درې سعودي دي صرف دومره ده چې امام محمد صاحب لیکلي دي واستحسنه المشايخ زموږ علماء دا غوره کړل دا هغه چا لپاره چې په دنیا کې د امامي عادي وي هغه لپاره استحسان کړل او بیا هغه دلیل نيسي امام محمد صاحب د عبد الله بن عمر په اثر د عبد الله بن عمر خپل ویو هغه د څنګه نو هغه د امامو په سر کې د محشد لیکلي واقف دا نه پیږي په خبر هغه د امامه اکبر کې هغه 1500 به ورکړي درې ولا صادرونه ورکړو یو کمیس ورکړي او یو امامه ورکړي نو اثر پکښتا امامه کې حدیث مرفوع پکې نشتا اثر پکښتا ادي وجه نه د علماء لیکي دا کفانی سند کفن درې سوګي او چې کوم انسان په دنیا کې په ژوند کې د امامي عادي وي نو خیر دی هغه امامه او حلال اثر پکې موجود دی بدعت نه خبره وته ما خپل بابا جي چې کله کفن ورته راغی او امامه هغه باندې شپه سره ولا هغه امامه دا نه جوړ شي ولا دا ولا څه شي دا پاج انو ته وره دا امامه دې ځای شو کې هغه همیشه امامه په سره ولا دې امامه چې تمانو دې کم او کې ډېر کم ډوړې نه پړ کې وې پتا نو ما په دې وجه راته بیا امامه ورپسې باب الكفاية باب الكفاية تقولين وبه قال ضرورت توجيه دوستو کې مقبول شي وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا محمد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابي بكر رضي الله عنه قال بينما جنوب عن سعيد وقال او قال راحل او غرضه او وقت ذات الى غرضه بل تقول جسد ما شيء ولا ما قال انسان يستلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وما غدا ذكر هذا احرام ثوبين في كفن ولا تحنثوه وشكوك نفور الجواب او صرم ولا مفروض بطاره فانه يبعث يوم القيامه ولا الديان لبدا قيامت قرص باسي ولبدا البيت وي دي كده له مسألة مولانا دا مسألة مستقل باب کې روانه ده کوم سړی په احرام کې مرشي
آیا د سره به د نورو امواتو په شان عمل کې او که د محرم عمل پکې نو بیا شافعي صاحب او احمد یو خالي مالک امام ابو حنیفه بس شافعي احمد وایي د سره به د محرم عمل کې محرم په احرام کې سر نه پټي سر بوله نه پټي محرم په احرام کې خوشبوئی پورې کول ممنوع دي دلته خوشبوئی نه کوله کې پیږي په خبره هغه راځي زمونږ علماء چې په عام مړې دي عام مړې سلام ولا پټول شي او خوشبو ولا ورکول شي دا حدیث په دغه مسله کې مستدل د مالک او د شافعي احمد او د شافعي شوفيږي او موږ سوایو موږ وایو وګت حدیث د موسی مشهور حدیث د موسی او قاعده کلیه ده اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث يدري إذا مړ شو عمل قطع شو دې په محرم نه لري خبر خلاص شو انقطع عمله عمل قطع شو دې په محرم نه لري په دې حرام په دې خدای اوس نه پریدي چې د عرفه دروازه نه مخکې مړ شوی نو د بوالسان حج بدل کړي په دې نه پریدي او کله د ثواب زیارت نه مخکې مړ شوی او وصیت یې کړی په وارثان د ثواب زیارت وکړي والا حج بدل دی ولا کله د جماعت نه مخکې مړي وارثان د ور جماعت وګړي یا د ول دم ورته د عمل ختم شوی قدیره جواب ده دا خصوصیت د صحابي ولې فإنه يبعث فإن المحرم يبعث يوم فإنه داخل دا د خصوصیت دی فإن المحرم لقد نبي السلام نبي إلى العام محرم حكم دی دوسر كان مناسبات دوات شو بدوسو دا د خصوصیت تر دوسو نو مولانا سے مویلو إلى دريو صوبو وس أو تحتوي ودري منسمن دري صوبي مسنونها وبه قال حدثنا حدث الميت عمل إلى خشبو وقول الشيخ ها دي يمدق حديث بكيرو لها مخي جتير شو تعليم خصوصيات جمعها قال حدثنا محمد بن أيوب عن سعيد بن جبير عن جابر رضي الله عنه قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع بفاحشه فأخذه وقال فأخذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بما يوسر وكفره في ثوبه ولا تحمله ولا تقدر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ونبيا باب كيف يكفر المحرم وفي شافعي أحمد يقال إمام سيدو مالك بن تلفزي وفي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو عمر عن ابي بكر بن سعيد بن جبير عن جابر رضي الله عنه ان اجل وقته بعيده ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بما يوسر وكفره في ثوبه ولا تكفر ولا تمسه تسليما ولا تحمل راسه فان الله يراه يوم القيامه ملبدا ملبدا ده مناسبت تبع ملبدا او ملبيا فملبيا چې ملبه او ملبدن تلبید بل شی دی هغه دا و چې کم وخت یو سړی د احرام به تللو په سر کې یو قسم خوشبوئی واچي یو قسم دارو واچو په سر کې سپږم نه کېږي او یختن نه خوړېږي نو بیا ملبدن امانه چې هغه قسم د احرام نه مخکې په سر کوم شی جوړې دی او مخکې کې وفاتي وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه وقال عن الذي قال عليكم وقتله فلا تستعملوا فلا تعتموا فما فقال اغسلوا بما يوسر وكفروا في ذنبه ولا تحدثوه ولا تحملوا راسه بينه وبعضه ليعيب عن نعمته هذا خصوصيات بعد عمل فوقها شابه زي قال ايوب ينبي وقال عمرو لميا فقد كفني في القميص الذي يكون دا کمیس خدای ته کلیسا چې دا نه ګندلی او که هغه نو د ضرورت د وجنه او د عارض د وجنه ګندلی کلیسا ما جوړ شي عارض د وجنه یو ګندلی ما جوړ شي شابه دې یو کفو چې ګندلی شي مخیت یا لا یو کفو مخیت نبی ومن كنت نبي رجل قميص ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا او کله چې کمیس دې ټوکلې وای يا أستاذ أركض دبر كل شيء بتوكل عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصه كفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه فقال آتني وصلي عليه فأعطاه كما أراد ذلك هو على سبب القميص والله يرجع كان الشيء القميص وهذا عارض ليه لأن أغلب مقصد بركته ورسول الله مبارك مقصد خپل احسان بدل خلاصولو شباب جزاء الله عباس ته کمیس ورکړو
کله تاسو کې شبا استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم فالعلم والله فلن يغفر الله لهم فقال عليه فنزلت ولا تصلي على أحدهم ما تأذن ولا تقول تقول القدير وبه فحدثنا مالك بن سعد فحدثنا قولين عن رضي بن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أبي بعد رجل فأخرجه من الفتن يريد وأخرجه فحدثنا أبو عن فحدثنا بن جميعا رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة تحرم كل في تكافل العالم وبه حدثنا مسدد فحدثنا يعني عن فحدثنا میں کو ترجیح خبر میں مکر شابا صلى الله عليه وسلم كتب في ثلاثة حديث ويقول لنا هذا الذي كان يقول أقول ما كان يقول ثلاثة وعبد الله بن مريم كان يقول ثلاثة فهو كفني بلا عناوين وبه فحدثنا إسماعيل قال حدثني ما كان من عن شان جوازنا من يعرف رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في ثلاثة امام هذا كفن جوز لقد ابن عمر لا صار معلومي لازم ملزوم مثلا او هو كان بطارية وبالعكس ليس في هذا ولا عناوين فهو كفني من جميع المال سړی مرشي رومبه تکفین او تجهیز مقدم دی قرض بیوی نو قرض وستوري دی نه وکاوه او د تکفین او تجهیز نه پس بیا به دیر ورکه دا باندې چې خو په دغه دیر نه ولې هغه بربر خاطر مخکې شو بیا دیر نه پس وصیت او بیا حق ورثه تاسو ویلې دي چې مرشي لاول په مال کې حق تکفین او تجهیز او تکفین کفن او تجهیز څه وایي چې کڅوک نو په بیا ولا خبر کنه شي او کڅوک نو غاسل لږ پیسې ورکول شي په بیا په مسلم ورکول شي تکفین او تجهیز کې داخل او دا 15 پیټه او 3 پیټه صابون او مصلی او خاصه په تکفین او تجهیز کې داخل نه دي خاص دا زیاتی تیزونه دي ورپسې حنوت بن جمیل مال حنوت خوشبوئی ده دا من جسر نه ورکاوه دام د کفن صدا ورپسې یو ډول کفن ثم بالدين ثم بالوصيه سفيان من اجر خبر سوقنو تیرا ځانه کوي او بیا لسانو او غسل تسوق د لمبولونو چاپا خیراتین لمبو په پیسو لمبو ومن الكفن دام په کفن کې داخل دي دام مقدم دي په دې کې اتفاق اختلاف پکې نشته شابه وهي فحدثنا احمد بن محمد بن فحدثنا ابراهيم وسعد ساكن عن ابي قال وسمع الله من الرحيم يوم الجمعه فقال كنا مسلمين وصحبه وغيره وكان الصلاه يخيرني فلم يدعه ما يكفر فيه الا برده الله يوسف بن تاثر شابه فلم يدعه ما يكفر فيه الا برده ولقد بشر ان يكون قد او كده من الدنيا كرات ليشو لهم اجر طيباتنا في حياتنا الدنيا بیا په جوا شو نو ګوردار یو صادر یو باغی کې نبی هم دا تاسو نو چې دین پښتا کې نشتا کدی نه دا صادر بوله په دې سره نه کفن مخ کې دي ها شابه ومن حدثنا محمد بن مقاتل قال قال الله قال اخبرنا جابر بن عبد الله عن ابي ابراهيم عن ابراهيم بن عمرو بن سليمان وكان فقال كل من سمع وصعب وبين وهما يومي كنا في وسط وبيعته بدأ في الله وجه الله بدأه وقال قال حدثه وقال في اجر حسناتنا اجرت لنا غنیمت په شکل کې چې اخرت ته صفاتې نه بیا جوړ حتا ترکت عام ندین اسمه کې معلوم کړه مخکې دا معلوم دی نه دا معلومه چې په یو صوبه کې ضرورت توجه نه کړو ورکو دا نور خپل جامع او شهید په خپل جامو کې دفن کې اته وی دا کفن زیاتی ها یو صوبه نو او سره قدمین په دواره پټیږي خو په بها او که دوار نه پټېدل بیا بس کومه سر په پټو وتی بي رسول ذکر اشرف العذاب او په دې بربر دي خیر ده ها او دې فلحدثنا عمرو بن حفص بن فلحدثنا بفلحدثنا الأعمش فلحدثنا خبر فلحدثنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسل سوره الله وما عجلنا على الله فكنا لما ولا ولې د دنیا کمال متا خوشاليونه لیدلا ټول اجر اخرت طلب او نی غنیمت لیدو ها په مونږ غنیمت په بدر کې راغلي د بعض علماء ختم شوی دي شابه نیوه په خدا نیوه په خو کې نه رسنه د کړي باغو کړي مې یو شو کوي زموږ میوه په خیر بلا غنیمتونه مو ګټه بلا پیسې ماته لیکلې ها او چې کوي
يوم وقت الفجر ما قدمه به إلى ورثة إلى ربنا به أجل رأسه وقالت الإسلام إلى ربنا إليه فأجرأته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه وأن على الأعلى جبل سيد المسلمين وأبو من يبني سعيد بن سعيد یو سړی په جون کې ځان له کفن تیار وي هغه سړی اوس ځان له کفن پته نه بیا وروسته به کفن نه کوي یا چې دا استاد صادري وي ځان له کفن کې یا چې دا بل مبارک څخه صادري وي ځان له خودي شي ها پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم باندې کراوي او دې حضرت عبد الله بن مسعود قال حدثنا ابي حفص بن عامر قال یو خبره ده چې تاسو یو صادري ولا الله اکبر او دی ولا منسوجه فيها حاشيتها غالب کې نسج شي نسج پیژنه په دې غارو کې دا ولا پټل په بای صادرونو کې په دې غارو کې خشته ګلان ولا جوړ په دې غارو کې ورته کولې ګلان جوړ هغه خزه ولا صادر وروړي دا الله رسوله بما په خپل لاسونو دا غاړي ولا جوړ کړي نسج ها اشتکړي ژوندۍ می مولا کړي د پټې نه جوړ کړي ته واچي دی ولا راوړ اخذ اکثر خدای دا کار کوي کوم ځای کې دي منسوجه فيها نسج شی او دل شی په صادر کې د غاړو داغي تدرون راوي وي ها تاسو ته پته سهل وي په شاګردان او ته پته کې بورده شي دي قالوا غيوي الشمله غټ ساده شمله متوي قال نعم او ټیک دي نسجتها بيدي په خپل لاس مې د لدا ګلکاری کړی فجئت رالم لأكسو وكها كده تيوام دا نه چې دې در باندې شو مو چې لما مخکې واچي فاخذها النبي صلی الله او محتاج ورته ځای وخت ضرورتمند زکه چې بل کلنګیو اشلیدل بل لنګ اشلیدل هغه په ټوټه چولې محتاج شو نظر یې خپل لنګ لرکا او دی واچو فخرجا کور تلال دی واچو او موږ لروت فإنها إذا رسول لفرصت پده نو فحسنها فلان یو صحابیو اغوی دا خودی خشتری اثبت دا حسن وطوقه اثبت دا حسن دا پلان کې سوک تے سوکوی که دا عبدالرحمن ابن عوف تے سوکوی سعد ابن ابی وقاص تے بل صحابی دے دیر خشتری فقال صحابیو تے اکسنیها ما لراد اللہ رسول ما تیوانون دوا ما احسنها سخکولی دے تیرے تعجب دے نو قوم اوه هغه صحابي ته بما احسن تفکر دی ونکړه لبسها واغو دي صدر نبی اسلام او ورته محتاجمو او ثم سالته تاته وخت وعلمت تا فتره انه لا يرد في پیغمبر مبارک د چا سوال نه رد کړي خوشفه نظر نبی اسلام کور تلار خپل زوړې واچو او د کوس کوغله واچو عجیب صحیح هو قال اني والله ما سالته ما نري غصت إلا لألبسه تيواتشو إنما سألته لتكون كفني رسول الله مبارك وجود رجل بلا كفن شي قال سهل فكانت كفنه ما صادر دار صحابي كفن شو وزان لي صادر دي دفاره کې خودل اذا ما كفن شي لا ثابت شو مخکله او خذ بجنازه لذي مرداري ها لم يعلم علينا فمن فرض شوينا لجنازه صلاه الجنازه فمن فرض نل او يا يوم بلا جواب دي بلا لم يعلم دا منع فمن كلكنوا منع فمن كلكنوا في وخذ شاته بسكونو في جنازه کې ودري کولی شي وصنموا علماء لګي کدا چې جمعه کې لکه حرمین په جنازه کې او خذ کوي کولی شي جنازو له مبارک نو فتنه پتی ها د زوج علاوه بل چا احداث چې کوي درې ورځې به کوي ځات نشي او په زوج څلور میاشتې لاس ورځي او احداث څه ته ویل کېږي احداث احد يحس احداثا حد منع کوي نو دې کې منع کوي د تزیین منع کوي د کحلنا منع کوي د خشتو جامونه احداث وتوي حد منع تزان سانسل حدیث سره مشابهت حدیث توري ځان خلق ساتل خدا معنا ټیک نه ده احداث حد منع توي نو دا د ترک تزیین نه ترک او منع کوي د وجود هم او د جامع هم دې کې مقصد څه دی
دغه حکمت دا لري چې په خپل خاون غم راضي کوي دغه مقصد دا دی چې بل څوک زما مطالبه او خدمت وکړي چې دا خشکش کول شي نو بیا به شل کته مخاطب کوي نظر به ورته ګوري او خلک بیا وګوري او دا سلو میاشتې لس ورځې نشي جوړ دا رنګه خزه د خاون نه علاوه درې ورځې کې څوک نشي وختي دا پرېږي دا تعزیت ته نو درې ورځې پورې باندې تاسو ترجیح کې په خاون سره میاشتې لس ورځې ها ډېر د حیران په دې ما چې زموږ د صحابیه څومره وسونه زوی پړو زوی فلما كان اليوم الثالث بل ذكر هذه بعد اليوم الثالث فكما كان اليوم الثالث مزت بعد بل ذكر هذه دعت سفرة زيران غيره وسط فتمسحت به فلاني پورك زوی چامري رړي کېږي دې ته چې پلان خوشبو پوري کوي او درې ورته فورا خوشبو پوري کوي وینوهینا ان نحد اكثر من 3 الا للزوج لو نه علاوه نور د پاره درو د نزيات احداث منه ذکر ملا پوري نور ضعف فورا عمل شابته وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى قال اخبرنا عمرو بن نافع عن ابي قال لما جاء جراد بن ابي سفيان خبر زمر ابو سفيان الشام ندي شام کې وفات شو شام کې نو ام حبيبه ام المؤمنين ذلوا رات ام حبيب بسفرة في اليوم الثالث بعد اليوم الثالث في اليوم الثالث في اختتام اليوم الثالث اختتام ولا قلت بشي فمسحت عارضيها نو مسح قبل عارضيها نو عارضيها مخدم احسوته ولي خشبوره وذراعها تصندر او سوي ان كنت ذقوت بودما خشبوته من جتي تخاون من مستر رسول الله بارك وفات شوه انه شان دار كنت يمزر عن هذا لغنيا ولولا اني سمعت رسول يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوجها لانها تحد عليه 4 اشهر فدام النبي يريدني لولا اني سمعت ما فعلت هذا لولا اني سمعت ما فعلت هذا ويجي في بربسيشا وبه قال حدثنا او دا لا تؤمنوا بالله واليوم الاخر ما نامته اذا كان يمثل كافر لا ما بدأوا معاد ذكر شو يعني مسلمان ته مراد دي شابسي لما قال ابن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 على سبيل 4 أشهر وعشرة ولقد قال جابر بن جحش حين توفي أبوها فجعل ويترك المسجد ثم قال ابن بالحاجة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 إلا على زوج فوق 3 ذكر التما تقديرات كيف هذا والفتيشة أو زيارة القبور لا جائز دي بلکې مستحب دي چې سره پاره دي برخته پاره دي مړي ته دعا ده پاره دي ورپسې وبه قال حدثنا ابو بكر حدثنا شعبة قال حدثنا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر في عند قبره فقال سيدنا مسلم فليس عني فأمواج الزمان يقدر يغفر فإنك لم تصبت ظلام عشان بمصيبتك التي لم تصب بمثل مصيبتي او بين فريقين كده نبي الاحترام فقشا وسبيلا نبي الاحترام او ذات الجوشة رأى دروازي النبي لم تقبل عذر فيه ما في غواري ولم تجد عنده بوابين يخذ بيارس جاتوش ما في كده في غنبر دي بلا دروان كان بناشتي تو ببريدي كان ايسو ده بواب له كي ولا لك فقال دي وسبيلا أعرف قال الله رسول ما نكفي جزء ويجي فخبنا ما كذا خبر أوكلا فإنما إنما الصبر عند الصدمة الأولى كامل صبر استم صبر كل شيء وكامل صبر أغلب لمبه صدمة ورسي كيو بنده هل تناوشي كي خلاص تجيب خاصو كل شيء اور چلی جوړي کمی سونه است گریوانونه است شپول دیو لربلو هغه وخت صبر کامل دی نو تر ورپا یو څوم صبر وکړو ګوري بیا کدا سي مصیبت راغی او کامل صبر صدمه ولا کې شباب رسول النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الميت ببعض مكانه بس عثمان صدیق یو اختلاف دا علماء اختلاف نشته او عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها یو مسله بلک ما ته متوجه شي حدیث کې راځي ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه ما تقول ابرسان
چې مړي ته عذاب ورکول شي په جنا د اهل د پدې دا چې اهل ورته جاري العذاب پیداوي وعائشة صدیقه رضی الله عنها هغه وایي چې دا حدیث خو معارض دی د نص قرآن سره قرآن کې الله فرمایي ولا تزر وازرة وزر أخرى نو جاري مړی جلدي او عذاب مړي ته ملاوي لما جلا څوک کوي جلدي نو جاري نه په کوي څه سزا ده شي نو مړي ته ولې سزا ملاوي یو ګناهګار انسان نفس ګناه په بل نه باندې تعریف استدلال نو دا حدیث سره څه کوي اذا کوم حدیث کې راغلی دی ان الميت لا يعذب بالبكاء عائشة وایي دا د عبد الله بن عمر حدیث دی ویل شوی دی اصل کې نبی رسول الله یو ځل پڑھا راته دی یو يهودي امراوه نو خلق ورپسې چاله نبی رسول الله فرمایي ان اهله يكون عليه اهل الرجال وانها تعذب هغه عذاب ملاوي یو دی په ځای چې دا چې بنیادی چې هغه عذاب ملاويږي نو د پر جلا نه راځي ټول په ځای هغه عذاب ملاويږي دي چې دې مطلب نو عبد الله بن عمر کوی نشو هغه دا جوړ کړی چې دغه عذاب د جلا د وجه ملاويږي حالانکه نبی رسول الله دا نو ویل چې دا عذاب د جلا د وجه ملاويږي هغه سره دا و چې په دغه وخت کې هم دغه عذاب ملاويږي خپل کفر دا وجه نه او دی ورته چې ویلې دا د عائشة دې تعالی لکه البته چې د عائشة دې خالد دا تعالی کې چې خلیل بدر کې نبی علیہ السلام لا او دې سره خبرې کولې عمر ورته وی چې دې سره خبرې کې دې مو بلې نبی اسلام ته فرمایل چې دیتا زمان عزا خبرې کې کومه اوسه کوم خبره کوم نو لا يسمعون ما اقول لهم اغلب ذلك او دې زما د خبرو د وجنه عذاب نه لري وي اصل دې مطلب نو چې زما د خبرې او چې کوم وخت د خبرې کوم د خبرو وخت یې د خپل کفر د وجنه عذاب نه لري نو شي په خبره عائشہ عبد الله بن عمر په قول کې تعویذ وکړ چې دا عذاب دې مړی ته دې باقي د وجنه نه لري هغه د خپل کفر فسق د وجه نه ملاويږي او نبی رسول الله تاسو ویل چې یو جاله کتا تاسو د جلال او جنا عبد الله بن عمر کوی نشي دغه مولانا سید عائشہ صدیقه خپل تعلیم متوایو بالکل مړی تا جلدی د وجه نه آزاد ملاويږي او کته ولا تاسو دا مطلق جلاله دا هغه جلا باندې آزاد ملاويږي دې مړی وصیت کړی چې ما ته بچا ولدي سبب شو بعد خلق وصیتونه کول ولله ما مال باندې خواره وي خان مال به خلق را واره لاکي بنا واره چې خدای عمل کړي نو دا وصیت یې کړی دی نو دې ستاسو سبب شو دا اجر دغه چې عذاب ملاويږي دې مړی ته څه د وجه نه ملاويږي د تثبیت دا یا دا چې راځه په وطن کې د مړو د جلا رواج او د نهي عن المنکر ولې نه راکړي کله په کارو کې د خلکو د ویلې چې مونږ ته نه ځي دا او فقط چې د خلکو څخه تاسو دې په معنا باندې دا په کارو کې د وصیت چې ما ته باندې ځای یا نهي عن المنکر دا هغه د وجه نه د آزاد دی ویګه او باندې حضرات بل تعبیر کوي د آزاد نه مراد هغه تلوم دی دې وته ته خدا ته ساوي چې دې په اندر وي نال د پرشتي هغه ټوګه ورکړي دا څه وي چې تاسو په کوم نارې کې شل پاتہ کوي ولې دې نه پیګې او ډېر خسړیو پرشتي ټوګه ورکړي دا څه او ډېر سخیو ټوګه ورکړي روپې چې د خدای په نوم خیرات نو یادا چې د وصیت د جلا کړي دې سبب شو دا ته د سره منافات را نه غوښتل او یادا چې دا نه نه نو څه وایي او یا هغه لحظه چې څنګه ولا وایي دا شو ها باب قول يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه امام بخاري ګورا جماهیر سره باندې بحث ټول جلانا بعد نه کما یا والا
شابه اذا وصیت کړي نه هیڅ منکر نه کړي اذا كان النوع من سنته نو هغه رواج کې داخله وا دا وطن کې خلکو جلل ځول نه کړي لقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا دغه په عمل نه کړي دا اور د اسبابونه د اخذ بچي ولې نه دي منې کړي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ویګه نو زه ولې دا تاسو کې چې تا ولې دا چلانه بدلوله وجور کې ولې چې مجا نه کړي ګناه ده پیدا لم يكن چې د پرواز پکې نو د یاد نه نه منکر کړي ویګه وهو كما قال عائشة خبر تکتا ولا تزر وازرة وزر أخرى ویګه رواجم نو دغلتا او یاد نه نه منکر کړي وي او بیا وفد سوچاري نو بیا د عذاب نه ملاويږي لا تزر بیا خو سبب دی نه وهو كقوله لك الله فرمای فإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء دا یو هغه په بل نه بار کېږي چې د نه نه منکر کړي وي یا د رواج نو بیا د سزا نه ملاويږي ویګه کړه هغه نه ملاوي او بل ځای کې راځي فإن تدعو مثقلة إلى حملها بل ځای کې راځي ولا تحملن أثقالا وأثقالا مع أثقال هغه خپل بوجونه دي او دا به مې ولې تا نه منکر نه کولا ولې دې وصیت نه کاو چې ما به مجاله مخکې دا وقبل ذلك وما يرقص من البكاء من غير نوع من بل كذلك كانوا حبك للشغل اتى بدل جعل الى خير ذلك الانسان مشكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها قابيل سبب ذلك لانه اول من سن القتل مطلب بعد علامه کې رواج وو قابيل خدا مړ نه کړی چې دا اوس کومري او هغه به دغه سزا ملایي چې کوم موجود دی راځي چې دا په علامه کې رواج او زمانه نه کړو غواړي چې په خوشاله موجود دی غواړي کې دی ځکه دا سزا ملایي وایي چې نو دا امام بخاري له خپل خبر وکړه چې په مطلق جواز نه ملایي په بعض ملایي بعض کوم یو شو وصیت نه کړی یا رواج او زمانه نه کړی دا او کله دا سینی رواج نو یا زمانه کړی او بیا خلک جاوي بیا لا تزرو یا باقي آزاد نه ملایي ضرور وبه قال حدثنا عبد محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد مسلم عن ابي بكر قال حدثني ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم زينب یو لوروا نبی علیہ السلام لوروا زينب هغه پیغمبر هم په استاد دی چې ان ابن دې زمان زوی مړی او بزح قریب الموت فاتنه مولا نو دې ثاني له کوته چې د درد شي باندې غني لا هو فاتنه نو سوال سره نبی دا مولا استاد دی چې پیغمبر هم خو دې ځل زړه نه راوته دې زوړ کوته د ځان د لورو نه خبر شي استاد دې او سلام یې ودرستو او یقول فرمایي چې زمانه تویا باذن الله ما خذ كم شيء واضح أنظر وله ما أعطى وكل عنده بأجل مصطفى لما جود السبب والتحتفل الله رضا بالإخوان الله رضا يفريب الله رضا شيء نعيد دوباره أستاذ رضي جنا بسبب التقسم قصده وركه لا يلي كان إخام خادمة شديدة فخام فاتح النبي صلى الله عليه وسلم ومعبادة ومعاذ بن جبل وابي بن ثابت وزيد بن ثابت من رجال وفي على قوة النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه ساعة تتقطع مستربا لن كان شيء سيد لراسلا قال حسبت أنه قال كأنها شن وانسيدر لك مشفشا أما شو فقالت عيناه استرجوا بيده فقال يا رسول الله ما هذا أجي جلان ما نكرد قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده لأنما يرحم الله من عباده الرحمن وذا رحمة فوجه راجل استرجوا ودين الداخل أرجو استر مناسبات شوخان كم جستر وما يرخص من البكاء من غير نوح والفسيشة فليس سزام نشته مړی دا وبه قال حدثنا ابو بكر بن محمد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا سعيد بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بنت جنازة يا دفن برسول الله وبكل صبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر على شاطئ القبر فجانب قبل الترجمة مباركة تزمان وفي بيان وقال يفرما عند مناسبة جهاد
إنه هو كرني خير هل منكم رجل تاسو كي وصليشتا لم يقارب الليلة بيبي لخطري بيسر الجيماني كري ويشتا أبو طلحة أنا أو ضيو بأن الكسة بقبرك قال فنزل في قبرها إيه وليه دفع عثمان تعريف كون هذا عثمان رضي الله عنه قد أشفر أمرا أو يوبيد بسر الجيمان النبي السلام لكيلا منو كنا إذا ما له أمرا وتبيد بسر الجيمان نزكي هذا محرومة أنا صوت دراسي في بيجي جيمان عثمان بن إذا قبل ذلك ذلك लेकिन वहां से उलमा लिखी जब उस्मान मजबूरा फिर मजबूरा ये खुदा दलील जमाने ना जो जबान का खबर जनाजे हुई तो हम खाली इंसान सोच वाले पे बस जिमा से इश्तिया कर और बेजान इधर वफात हुआ उस्मान से नो खबर ये जिमा कोला ताड़े जमाने बीमार उदा वफात हुआ इतना तो पता ना करो देखे जिमा बाद उलमा दावा जब बात करेगा वीडियो जना रसूलुल्लाह मुबारक عثمان رکھتا اسی یو نبی صاحب کو فرمایل چې دې چې د حکمت پکې وي او موږ دې له خبر دا انسان چې هغه چې ما د شپې نه کړي هغه راشي او زموږ د لوري خبر پخته یو حکمت پکې وي او موږ په حکمت ورپسې شو او دې قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابو الله قال اخبرنا جابر قال اخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن ابي بكر قال قلت يا ابن يوم ما كتب وجعلنا وعلى ابن عمر وابن عباس وإن جاءت بينهما وقال جلال الله حديثا فرجال عثمان لول وفات شيوخ ومسجد وقالوا يشهدها نشهد جنازتها وحضرها ابن عمر وتحاذف ابن عباس حضر عبد الله بن عباس وابن عمر ميانس في ناسكم يا شك في جلس بلا أحد يوصل أخواكم بلدار شك في دوام ميانس في ناسكم يا يوصل أخواكم بلدار وكنا أخواكم عبد الله بن عمر عمرو بن عثمان سوي لكن جاء خور بلاوه هذا تويتنا ما نكيا خلق الجلانة ذكر النبي السلام فرماني دي إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس وقد كان عمر يقول بعد ذلك استقلال مدخل ونقول أخو بعض بيقولا تا لا يعذب بالبكاء أو لا بدي لا يعذب بالبعض بكاء هذا كما بعض في شركة ثم حدث بابن عباس وتحديث بيان بسدرت وطشهم لعمر سرد مكينة وسراتهم حتى إذا كنا بالبعداء إذا هو عمر ملاقي في قافل السلام القافلة لا بدستول لسمورين ذكرت كرسوري وما تريد إذهب لا تفنظر نظرك ابن عباس من هؤلاء قافلة سلطي قال دي إذا ولد فإذا سهيب دا غمر جري ما هو الخبر سهيب فقال خذه المال وبلا فرجعت إلى سهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين يعني دي کی اشارت ده تمهید کی خود اذا صہیب او د عمر فاروق جو بل تر تعلقات بس دي پر تمهید کی خود فلما اصيب عمر شهید شو يعني شهید فلانو فنزو والش باغ چارو والش داخل صہیب يبكي عليه او وا صاحبا عمر وتبي يا صہیب تبكي علي وقد قال رسول الله واستجاله فضمن فقط جاري كلام وجاري الصبر جاري قال تعالى إن الميت يعذب ببعض بكائه إذا رأى عمر قال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة عائشة يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات حديث تنبيه إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله فتبقى كده آخر يويلي عائشة ولي قسم قري عائشة فقبل غالب علم قسم قري هذا علم كده حديث لا تذيرو صلاة منافي دي ذكي نماني او فقبل غالب علم قسم قلن دا سشيري يمين الله ولا ذكا فارس لنا فدي قناشتا ولكن النبي عليه السلام قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببقاء أهله عليه كافر ذات الكفر ويجي هذا كافر مطالب دي وقال حسبكم القرآن ولا تزواجوا وزر أخرى قال ابن عباس عند ذلك غمض عيسي في الدقيق تعيد كريم والله هو أضحك خندول الله في جرول من الله في عذاب ولا من هذه هو واقعي خالص تدوار الله دي وسبب بندري كنه الذين ما جوابه قال ابن عمر والله ما قال ابن عمر شيئا ابن عمر خبر الله جوابه ونصر بس خبر جواب نہیں کړي ابن عمر چې خبر اکثر زیات ور پاتہ وایي
دا خبرې زیاتول نه دي پکار نه د عایشې صدیقې په دې مجلس کې رات پکار دی ځکه خاموش پاتې شو ها وبه قال حدثنا اسماعيل بن بكر قال حدثنا عبد بن مسلم قال حدثنا ابو اسحاق وهو شيباني عن ابي الثاني قال وابن رضي الله عنه يعلم يقول الله فقال الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البيت يعود بكرامه وبه قال حدثنا ابو بكر بن قال لا مثل عمر حديث عن ابي بن بكر عن ابي عن ابي عبد الرحمن ان فرض عن عائشه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم انما مر رسول عليه السلام على يهوديه يبكي عليها أهلها إنه ليكون عليها وإنها لتواصل عائشة في كتابها وهو يدي المنافات نشتا قضان حديث تاجد حديث وإمام بخاري تطبيقه كان ويخشيه كان بس بكم ولا شيء امامه بیا ونه لري کولی شو کنه نه پیسې لري د موږ خو به نه کوي دې اسقاط ثبوت چې تر حدیث نه د ټول نشته یو خیرات ته چې یو کنه کې مکه د شریعت یو حکم یې مکه نبی رسول الله قمیص استعمال کړی حالانکه علما فرمایي قمیص یې خوښ کړ پر توګه خوښ کړی نه قمیص په استعمال کړی ډېر زیات غیر محرم کا مؤنث کو قبر میں نیچے بالکل کولی شي استاد مس باندې کوي کفن دی ونسی یا هغه صوبونه دی ونسی زمون په یو وطن کې اودري جامع وتا شي پټکی وتا وای یا سپوتا واچي یا ویلی بلا تا واچي او یا ویلی وګو تا واچي دا کفن لاندې په کټ کې چې کله مړی دینو په کټ کې اودري صوبې واچي یو د خپل لاندې یو د پوناټو لاندې او یو د وګو لاندې ایسا پټکی وي بیا راغونډي دا اته پټکو نه نیسي چې قبر ته کوزي راغلي ورپسې شته